ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم. درود شريف الله. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله زما عزت مند مشران و گران ورونو دوستان، د بعضو کمزورو او د بد اخلاقو بیان در تما شروع کړی او مقصد مې د ځان اصلاح هم د استاسو پای کې یو مسله و د غیبت چې غیبت ډېر ناکاره شي. دویم کبرو لوی کول. نن درته حسد بیانوم. بغض او حسد دا یو خطرناک بیماری ده چې په معاشره کې او ټولې دشمنۍ او جګړې د حسد او د بغض نه جوړېږي. نو حسد او د بغض نه زموږ خدای پاک او زموږ ښکلی پیغمبر په ډېرو سختو الفاظو خپل امت منع کړی. وی حسد مه کوئ. حسد څه ته وایي رونو؟ او د حسد څه نقصان دی؟ پښتو کې مونږ حسد ته بغض وایو. حسد دې ته وایي چې سړی د یو بل نعمت ته ګوري او دی وایي یاره دا د سره دا ولې دی چې د سره دا نه وی نو ښه وایي. نو د چا نعمت، د چا خوشحالی، د چا عزت، د چا عہدې ته، د چا بنگلې او موټر او دولت ته په بد نظر کتل، په سپک نظر کتل او په زړه کې دا راوستل چې دی خو د دې لایق نه دی چې دا ورسره نه وي نو ښه به وي، نو دې ته حسد وایي. یو که سړی دا وایي چې خدای د ده په شان مال هم راکړي نو دې ته حسد نه وایي. دا غیبته ده او دا روا ده. خدای د ده په شان مال راکړي چې زم پکې ښه کارونه وکړم، د ده په شان علم راکړي، د ده په شان پرهیزګاري راکړي، نو دې ته حسد نه وایي. حسد دې ته وایي چې د هغه نعمتونو او خوشحالو ته په سپک نظر ګوري چې دی خو د دې لایق نه دی، ده ته ګوره او دې بنګلې ته ګوره او په زړه کې د دی چې دا تیوالي خدای پاک تیوالي. حسد ولې ښه شی نه دی چا سره بغض کول. نو امام غزالی وایي د حسد حقیقت چې دی دا په خدای اعتراض کولی چې خدای دا سړی خو د دې نعمت لایق نو دا دې ولې ورکړی دی. یعنی په خپل ګمان کې ته خدای ناپوهه ګڼې چې خدای دا دې ولې ورکړی. نو حسد حقیقت کې په خدای اعتراض کول دی. خدای یو سړی یو شی ورکړی دی، دا خدای کارونه دی چې په کوم حکمت یې ورکړی دی. خدای ته ګران دی ځکه یې ورکړی دی، او که خدای ته سپک دی امتحان پې کوي.
خو خدای ورکړی دی نو چې ته ورسره حسد کې نو دا حقیقت کې په خدای اعتراض کې چې خدای ته نه پیږي که زه ستا په ځای وم نو ما به نه وي ورکړی او د ده نه دا شی والی نو حسد چې دی د دې حقیقت په خدای اعتراض کول دی یو سړي له خدای ښکلی مخ ورکړی دی ته وایې چې یاره دا د سره والی هلکه دا خو خدای ورکړی دی چاله څه عزت ورکړی دی او خدای ورکړی دی کار یې ورکړی دی کسب یې ورکړی دی پیسې ورکړی دی او ته وایې چې دا د سره نه نو دا خو ته د خدای په کړو باندې خفې او په خدای پاک اعتراض کې نو په خدای اعتراض کول د دې نه بل وی جرم وي که د هغه قسمت د جنت وي د هغه سړي نو د جنت خاوند سره ولې بغض کې او که امتحان پې کوي خدای سره د ګناهونو یې څه ورکړي دي او زه دوزخي نو ته څه کوې هسې دوزخ ته ځي نو د چا په نعمت د چا په خوشحالی خفه کېدل او د هغې د بوتلو خواهش لرل دا لوی جرم دی په معاشره کې قسم دی چې دا ټولې جګړې وینې د دې رچا دغې سیسته ده لیډر چې د لیډر سره جګړه کوي یاره چې دا ده ته دا وزارت څنګه میلاو شو دی خو د دې لایق نو دی په څه پوهېږي او دا فلان کې دا ولې نو دا خو ته په خدای اعتراض کوې د خدای کار دی امتحان علی د سړي نه او که نعمت پې ورکوي خدای پاک نو حسد دنیا کې ښه شی نه دی البته که داسې سړی وي چې هغه مسلمانانو ته ضرر رسوي او مالداري بدماشي ته وایې خدای د ده نه دا والی نو د خدای نه به سوال کې حسد به نور نه کې او په دې وجه به سوال کې چې دی د مسلمانانو دشمن دی دا ضرري دی خطرناک دی یو بدماش دی چې خلک وایي لکه یو سپی چې خلک پسې چیچي یو تانیدار دی چې ظالم دی یو حاکم دی چې بدماش دی ته وایې خدای دا ته والی چې خلک یې د ظلم نه خلاص او د دې ثبوت دا حسد دی نه دی دا د مسلمانانو خیرخواهي ده او د هغه یو شیطان ختمول دی خدای یو لسمه پاره کې د موسی علیه السلام بیان کړی سورت یونس فرعون خو په مال و دولت غاوره نو پنځویشتمه پاره کې د هغه بیان د فرعون وایي خلک ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فرعون بخلق راجم أكبر او جلسه به شروع کړه او خلقو ته به وی زخه مکه دا خوار مولا خره موسی علیہ السلام به یاد امنا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زخم کدا خوار مولا خره چې دله خو خبرم نه ورځي او وی الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحته د مصر حکومت زمانه ده او دا نهرونه دریای نیل زما په وطن کې بیگینه او زما په خار کې د دې خوار پس دي او لاس به داسې فلولا القي علی اسوره من ذهب د دې خوار مولا په لاس کې خود سرو بنگړی نشته هغه به د سرو بنگړی اچو نو دا به نو خدای وی فاستخف قومه فاطاعوه په دې طریقه به قوم دوکه کا نغیب ور پس روانو نو خدای وی فلما صفون انتقمنا منهم چې زی په قار کړم نو بدل می ته واغشت نو چې موسی علیہ السلام تنگ شو دو په دې خپل په دې مال دولت او په بادشاہ فخر کو او مسلمانانو باندې به ظلم کو نو موسی علیہ السلام خدای ته سوال وکړ
ناسوال یو لسمه پارا کې ذکر وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموارا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. خدای دا فرعون په دې خپل بنگلو په دې بادشاہ غاوره ده په دې ډول سنگار په دې جامو په هاهو نو ربنا اطمس على اموالهم خدای دا مال تیواله واشدد على قلوبهم زړونه سخت کې فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم چې ایمان نه راونړي چې ستا عذاب ویني چې څنګه هغه بدماشي دې څه شو. نو که داسې سړی وي چې مسلمانانو ته تکلیف او ظلمي او ته خدای ته سوال وکړې چې خدای د دنه دا طاقت او دا دغه والی چې مسلمانان ته بچ شي نو خیر دی. اخو د دین خیر خواهی ده او د مسلمانانو خیر خواهی ده. یو ظالم حاکمی ته وایې خدای دا لرکې زمونږ او حسد دې ته وایي چې بغیر د دینه څه د دین مقصد نه د دین خیر خواهی وي. نو چې موسی علیه السلام خیرې وکړې نو خدای ورته وایي قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ستاسو د دواړو ورونو دعا ما قبول کړه. موسی علیه السلام دعا کوله او هارون علیه السلام آمین آمین وی. نو خدای وایي ما ستاسو دواړو دعا قبول کړه. اوس ګورم ورته چې څه ورسره کوم. سره دا لښکر او فوجونه په دریاب کې ډوب کړ چې نام و نشان یې ختم شو او خدای دې پړسېدلې روښکه لکه پړسېدلې میخه غوا دې بل طرف ته چې مسلمانان یې ووایي چې زړه پې یخ شي. نو خدای وایي فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. نن دې بار ته راوباسم چې دا خلک در باندې خوشحاله شي. نو که حسد داسې دې ته به حسد نه وای اسی د یو مسلمان سره حسد کوي چې یاره د ده دا نوکري ولې ده د سره دا پیسې ولې دی دا ولې دا خو ته خدای باندې اعتراض کوي. خدای چې چاله څه ورکوي هغه د هغه حکمت دی چې د څه وجې نه ورکوي. کله به یو سړی مجرم وي ورسه به خدای ورکوي او نیک به یې نه به ورکوي او کله به د نیکۍ د وجې نه ورکوي. نو دا د خدای کار دی. نو ته یو بنده سره حسد او بغض مه کوه دا خو ته په خدای اعتراض کوې. لقمان حکیم صاحب روانو چا ورته وی سترګې دې شنې دي او رنګ دې تور دی. هغه هم داسې رنګ یې تور او سترګې شنې خو ډېر چې خدای ورته حکیم ویلي دي او قرآن شریف کې مستقل صفت دی د هغه په نوم او دا هغه وعظ او نصیحت خدای نقل کړی دی چې هغه زوی ته نصیحت کوي او د زوی په واسطه ټولو قومونو ته کوي. قال یا بني قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. بچی ګوره شرکونه کې شرک ډیر خطرناک جرم دی. ولا تصعر خدك للناس مخ مه پړسوه خلقو ته تکبر مه کوه. وامشي فی الارض مرحا په ځمکه په آرام ګرځه په تواضع په عاجزۍ داسې نه چې د اسمان نیولي په سر او د مور پلار سره احسان کوه. نو لقمان حکیم صاحب ته یو سړی وایي رنګ دې تور دی او سترګې دې شنې دي. نو دی وایي په ما اعتراض کوي که په خدای اعتراض کوي. که په ما اعتراض کوي نو زما خو وس نو زه خو تور خدای پیدا کړی او سترګې هغه راکړي دي زما خو پکې وس نشته. د چا پوزه غټی د چا مخ توري د چا سر ګنجي وي د چا سترګې ړندې وي نو دا خو د هغه خوښه نه ده د خدای کار دی. نو ته به هغه پورې ټوکې هم نه کوې سپک به هم نه ګڼې. نو ورته وایي ته په ما اعتراض کوې که په خدای اعتراض کوې. که په ما اعتراض کوې زما خو وس نو او که په خدای اعتراض کوې نو خدای نه تپوس وکړه چې خدایه دا لقمان حکیم دی ولې تور پیدا کړی دی
او سترګې دې ولا ولې شنې پیدا کړې دي هغه نه تپوس که ما نه څه له تپوس نو حسد حقیقت کې په خدای اعتراض کول زمون کتابونو کې دا په شریعت کې چې اول مرض په معاشره کې د حسد نه پیدا شوی او اول قتل په انسانانو کې د حسد د وجې نه راغلی نو دا ګنده خوی دی او ګنده مرض دی چې دا معاشره تباه کوي اول څنګه حسد راغلی دی اول حسد شیطان کړی دی زمون د ښکلي نیکه آدم علیه السلام سره آدم علیه السلام کې لاسا نه وه ملایکو وله شکل جوړ که د عرفات مخې ته یو خوړ دی وادي نمیرا هغې ته وایي او هغه لوی جومات نیمه حصه محراب په هغې خوړ کې راغلی نو خوړ کې سلې پروت دی د خاورو او کلک شوی لکه د ټیکري اوچه خټه وه شپېته ګزه اوږد او اووه ګزه پلن دا په ځمکه پروت دی داسې نو دا شیطان سرکوزی بنا دا به چې یاره دا څه شی جوړېږي خو زړه کې به وي چې دا خو جوړې څوک عزتمند مخلوق دی ځکه ملایکې د ده په خدمت مامورې شوې جبریل ته خدای وی د ټولې ځمکې نه خاور راغونډه کړه او نورې ملایکې راولېږلې وې خاور را جمع کړې او نورې راولېږلې اوبه پکې واچوې خشتې کې او نورې راولېږلې نقشه ورته جوړه کړه وې داسې جوړ کې نو دا خو ډېر عزتمند مخلوق جوړېږي زمانه به زیات عزتمند څوکي علم مې ډېر دی عبادت مې ډېر دی ملایکو سره مې ناسته پاسته ده د ملایکو نه نو خو ژوند دی هغې سره نو زمانه به زیات عزتمند څوکي نو حسد یې ورسره شروع کړ وی که دی پیدا شو زما باندې بادشاه شو خو زه حکم نه منم او که زه پې بادشاه شم نو سرمن به وباسم دواره حسد شروع خدای پاک ته چې کله خوښه وه او روح یې پکې پوک په د انسان شو جمدی شو ځکه ماشوموالې خو هغه نه دی لیدلی دواره داسې و لکه د 40 کالو عمر کې چې انسان یې ګیرې وه او بدن یې روغ جوړ کېناسته داسې وکتل لکه د ویښ د خوب نه چې سړی راویښ شي بیا قرآن شریف کې بیان دی چې خدای ټولو ملایکو ته وایي سجده وکړئ ده ته وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ټول ملایکی او حاضر ټول مخلوق ولاړ او ابلیس هم پکې ورته وایي سجده وکړئ ټول په سجده پرېوته او ابلیس ونه کړه انکار یې وکړو او تکبر یې وکړو او تکبر یې د حسد د وجې نه وکړو خدای ورته وایي یا ابلیس ما منعک الله تسجد اذ امرتک ولې دې سجده ونه کړه قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه خو د ده نه ښیم زه دې د اور نه پیدا کړی او دې د خټې نه پیدا کړی د خټه سي اور خو رڼا کوي دې ته نه ګوري چې دغه حکم د چا دی خپله نشه وکړه نو آدم علیه السلام سره نو خدای ذلیله قل نخرج منها مذءوما مدحورا زر رسوا او ذلیله وځه د جنت نو داسې مقدار دی چې توبه او معافي هم نه غواړي که توبه او معافي غوستې وي خو بیا مې وخوه خدای ته وایي قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين خدا استا په عزت او په لویۍ مې د قسمي چې دی به ګمراه کوم او د اولاد زما چې څه وسې دوی به خطا کوم په ډمم په ښځو په ګانو په کرکټونو په فټبالونو په سینماګانو په ډرامو
دغه د شیطان لارې ده. مونږ به تې پاتې، اخلاق به تې پاتې، سړیتوب به تې پاتې، کرکټ دی د خره زامنو کرکټ سي څه جهاد دی. مشرق اخبار ته مې پرون نه تپوس کړه، ما ورته ویل یا زنانورو یو پاڼم ټوله د بربنډو ښځو تصویر دا ولې؟ لاهور کې ښځه د دکان نه سودا کوي، نو دا بلي کې یو ښځه د دکان نه سودا کوي، دا څه خبره ده؟ نو د هغې هغه تصویر به یې دم کړي بربنډ، ځکه لاهوریانې او سندیانې خو مردارې دي. دا اداکاره د پتنګلو ځای، دا څه خبر دی؟ تاسو پښتون معاشره مسلمانان دا ولې تباه کوئ ظالمان د پیسو دپاره؟ ټول د بربنډو ښځو تصویرونه. ما هغې مالک ته دې ووایه چې دا ظالمانو رزق خدای سره دی، نو تاسو یې په بې حیایۍ او په ډمتم، دغه شیطان دی چې د پیسو په لالچ کې په مسلمان قوم په ریډیو او په اخبار هغه اخلاق خرابای. بربند لاسونه، بربند سر، دوی سره د فرانس غم دی چې فرانس کې پابندي ولګېدی چې په سر د غم په سره او د خپل قوم غم در سره نشته. د فرانس د حکومت پسې احتجاج کوي زناورو. نو شیطان خدای ته قسم وخوړه، قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، خدای ستا په عزت مې دې قسمي چې زه به دوی خرابوم. د دې نه به لویه چې خدای ته مخامخ سړی قسم، نو خدای ورته قسم وخوړ. دا 30مه پاره کې بیان دی. قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعین. زه حق یم او په حق مې دې قسمي چې تا نه او تا پسې چې څوک روان دي دوزخ به ترې ډک کړم. خو د خدای هر څه کې راځي، خرابۍ یې نه ده. وی ښه خدایه، قال فامهلني الى یوم یبعثون، فانظرني، خدایه د قیامته پورې ژوند راکړي. قال فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، زه وخت مې درکړه. هغه مشر شیطان جمدی دی سرکوزي او د سمندرونو د پاسه تختی او دا بال بچې پیدا کیږي عمرې، خو هغه په خپله نه مري. اثر خدای وعده وکړه. نو لومبي مرض هغه حسد، آدم علیه السلام سره ابلیس حسد وکړه او د هغې حسد په نتیجه کې هغه قسم وخوړ چې زه به دا معاشره خرابوم. کافران خو خود خراب دی. زمونږ دا دوړي مار دا د امریکې او د لندن نقل کوي چې هلته ښځه بربنډه ده، نو موږ به هم ښځه بربنډه کړو. او هلته کرکټ او فټبال دی، نو موږ به هم دې له زور ورکړو. یا زناورو یو طرف ته د خوارنګړۍ شکایت کوي او د پیسو او د قرض او د سودونو، او بل طرف ته دا قومونو سره په بې ارامېتوب او په بې حیایو کې ورسره ملګري. که د سړیتوب کار وي نو بیا هم یو خبره ده، موټرو کې مقابله وي، جزونو جوړولو کې، بمونو جوړولو کې، هغې کې خو نه شي کولی. نو ودرېږه چې د ښځو کې هغې کې خو مقابله وکړه، هغې ناظمانې راوښکړې نو مونږ هم راوښکړې، هغې ممبرانو کې ښځې کړې نو مونږ هم راوښکلې چې د ټانګې یو پلوان دی چې دا بل هم ورسره روان شي. او دفترونو ته هغې ښځې راوښکېدې نو چې مونږ هم راوباسو، نو کور معاشره هم خرابه کړه، د ښځې د خاوند تعلق هم ختم کړه. ښځه چې ځان له پیسې ګټي د خاوند څه پروا لري؟ دواړه په کرسۍ ناست دي، ښځې ته څوک دا نشي ویلی چې ما له خاوند ورته چې ما له اوبه راکړه، او ورته خپل کار کوه. هغه طبعي نظام او هغه د اسلام نظام، هغه د حیا نظام په دې طریقه ختمیږي. نو دا شیطان هغه حسد دی چې معاشره کې د هغې اثر دی. ګورئ حسد وی داسې انصاف کوي چې اول چې څوک حسد کوي د هغه نه بدللی،
ځکه چې چا سره ستا بغض او حسدي نو زړه به خورې هغه تا نه خبر نه دی او ته په هغه مخته نو حسد وی داسې د انصاف مرض دی چې اول په خپله د حاسد د بدله وي د خدای د نعمت بې قدري کې په خدای اعتراض کې یو مسلمان سره بلا وجه بغض کې دویم قتل شروع د حسد نه دی د آدم علیه السلام د دوو زامنو بیان خدای شپږمه پاره کې کړی واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين دو زامن دی او پلار ورته وی بچی ستا خور بدله ورکو د خور بدله ورکو وی نه زما خور خشته ده د خور توره ده زه نو کوم دا نه ورکو نور خو څوک نو بے پہ قربانی مقرر کوي زه قربانی وکړي د خدای دربار کې چې د چا قربانی قبول شي دغه خشته جنې به د هغه شي نو د یو ښه ګډ قرباني کېښود او د بل د غنمه شوړه راوړه وایي که کېږي که نه کېږي زه یې نه ورکړم زړه کې اخلاص نو د قبلېدو به دا علامه وه چې د بره نه به اور راغی قبوله قرباني به ختم شو او ناقبوله به په ځای پاتې شو ګورې مونږ سره خدای احسان کړی دی چې زمونږ پرده خدای ساتلی ده کنې شرمېدلې به نو چې د هغه یو قرباني قبوله شو د هغه نیک حابیل او د دې بل قبوله نه شوه نو دی هغه ته وایي قرآن شریف کې بیان دی قال لاقتلنک مړ به دې کم وی ولې ما څه ګناه کړې ده وی ستا قبوله شو زما قبوله نه شو نو دی وی دا زما کار دی دا خو د خدای کار دی قال انما يتقبل الله من المتقين خدای د پرهیزګارانو د اخلاص والو قرباني قبلې ستا زړه کې بدانو بیا د مرګ چل نه ورته نو بیا ورته شیطان چل ښودلی دی یو ځای کې هغه پروت و ګډې چیرلې یې سرولې وې هغه یې سوري ته د ونې سملا پنډ کړي دي او دیم د سوري د تملاستې ګټې لاندې د سره نو شیطان دغه بلماش رور ته وایي قاسم پروت یو ګټه ول دی سره لره خلاصه که بېغمه بشي خدای وایي فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین شیطان او نفس ورته د هغه د قتل چل وښو نو مړی نو د حسد د وجې نه ړومبې په قتل شروع د حسد د وجې نه خلک غیبتونه کوي فلانکې پسې کې دی فلانکې د حسد د وجې نه چغلي خوري کوي د حسد د وجې نه دشمنۍ کوي که سړی په خپل کاروبار خوشحاله او د بل چا هغې سره کار نه لري نه جګړه پیدا کېږي نه غیبتونه کېږي نه چغلي خورۍ ته رسي خبره او چغلي خوري او جګړه هغه معاشره ټوله ختمای نو د چا مال ته مه پسخېږئ د چا عزت ته مه ټیک ته د خدای نه سوال کولی شي چې ماله خدای دقه شانت راکړي که ستا خوښ د دواړو جهانو سردار وایي لا حسد الا فی سنتین رجل اعطاه الله مالا فهلكه فسلطه على هلكته في الحق ورجل اعطاه الله علم هو يقضي بها وی دو کسانو سره غیبته پکار ده که څوک کوي یو مالدار سړی وي خو سخي وي ته وایې خدای ماله دغه شان مال راکړي د جماعت جوړ کړو کور یې جوړ کړو خیر خیرات یې وکړو چې زم کو یا یو عالمي علم خدای ورکړي او عمل په هغې پرهیزګاره خدای دغه شان علم او تقوا او پرهیزګاري راکړي دا به نه وایې چې خدای د هغه نه یې لرې نو دا کولی شي نو د حسد د دشمنی د حسد د قتل د حسد د جګړې د ښځو یو بل سره حسد وي د ملایانو یو بل سره حسد وي د لیډرانو یو بل سره حسد وي د قاریانو یو بل سره حسد وي د بدماشانو یو بل سره بغض او کینه او حسد وي پښتانه ورته کینه او بغض وایي او د قرآن شریف او د احادیثو په اصطلاح کې ورته حسد وایي که دغه شي کم شي زړه کې د سړي راغلل زر د توبه وباسي کله بې اختیاره سړي ته راځي زر د خدای ته توبه وباسي چې خدای دا ستا کارونه دي ستا د کارونو په حکمت او راز زه نه پوهېږم تا دله ورکړي دي په ترنګې چې څه راز دی پکې او څه حکمت
زمونږ ښکلی پیغمبر یو ځل داسې په مقبره روان نو یو دو قبرونو کې وی دا دواړه په عذاب مبتلا دي نو خدای به هغه ته بعضې څیزونه ښودل او هغه امت ته ویلي د عبرت دپاره وی یو لښته راوړی د قجورې د قجورې لښته یې راوړه او په منځ یې ماته کړه نیمې په یو قبر کې کېښود او نیمې په بل دو پورې خدای د دوی نه عذاب اوچت کړي سپک کړي اسان کړي وی قربان دا ولې وی د یو اودس نه اوچاو د امتیازو نه یې ځان نه ساته او د بل چغلي خوري کوله نو دوی په دې عذاب کې مبتلا دي نو په چغلي خورۍ یو لوی مصیبت دی او د هغې عذاب د قبر نه شروع کېږي لا سر یې د شلو دی خدای پاک دې تاسو مونږ وساتي نو سړي که زړه کې خیال راغی زر دې خدای ته توبه وباسي انسان کمزوری دی چاته وپسخېد او زړه کې سپکه راغله خدای ته دې توبه وباسي نو خدای پاک یې معاف کوي د جمعې په شپه سترګې تورول څنګه دی شپه ولا نه ده مقرره شپه چې توره یې توره وه زموږ ښکلی پیغمبر به سترګې تورولې او رجلومې یې ساتلې وه او رانجه 3 سلیانې به یې په یو سترګه کې او 3 په بله کې عامه شپو کې کولی شي هغې دپاره شپه ورځ نه ده مقرر چې کله دې خوښی شوتل او ربشې د فصل چې د آمدن ذریعه ګرځولي خرڅ کړي یو خدا چې ځان له سړي شوتل کرلي خپلو سارو له هغې کې څه نشته او چې د خرڅ په غرض یې کړي نو د هغې به عشر ورکوي چې څومره د هغې قیمت وي نو په هغې اندازه به لسمه یا شلمه ورکوي که نهري ځمکه یې شلمه او که باراني ځمکه یې نو لسمه سړي به د سرو استعمال نه کوي ګوته د سرو دا بنده ده او ګړی چې د سرو وي ټوله چې لاندې بدن سره هم لګي نو دا بنده ده او که ګړی د سرو وي خو لاندې د اوسپنې پیتل بل څه شی دی او د پاسه پې سره لګېدلي دي نو بیا خیر دی که ګوته هم د سپینو وي او د غمیزه یې د سرو زرو وي چې بدن سره نه لګي نو خیر دی یا سړي بټن اچولی د سرو زرو خو بدن سره نه لګي نو خیر دی او چې کوم سره د بدن سره لګي د هغې استعمال سړو دپاره بند دی او ښځو له روا ګوته به نه اچوئ دا ګوتې عامې د سرو زرو مونځ ورسره کېږي مونځ خو هر پاک څیز سره کېږي نو سره خو پاک دی په استعمال یې ښه نه دا چې فقه کې وي صورت مقرر کول دا لی چې همدغه کې ثواب ګڼئ بل نه ګڼئ او چې کوم زموږ ښکلی پیغمبر ویلي ته هغه صورت وی دا یې کې خو ثواب دی لکه د جمعې په ورځ به یې سهار په مانځه کې په ړومبي رکات کې الف لام میم تنزیل سجده به او بیا به یې سجده وکړه او په دویم رکات کې به یې صورت دهار وی نو دا خو هغوی ویلي دي یا به یې په وترو کې په ړومبي رکات کې سبح اسم ربک الاعلی وی او په دویم کې قل یا ایها الکافرون او په دریم کې قل هو الله احد نو چې کوم زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دي هغې تابعداري پکار ده او بیا د ځان نه مقرر کول نشته فقها کرام وایي چې د ځان نه مقرر کې دغه مکروه عمل دی نه الحمد ولدوالین چې ووایه که نه امام نو لږ وقفه دې کوي متصل دی صورت نه وایي آمین به دیم ووایي قوم به م ووایي صحابه والی دمه به شي زمونږ د ښکلي پیغمبر دا طریقه وه چې ولدوالین پسې به پس متصل صورت نه شروع کوو لکه زمونږ د وطن د امامان دا غلطي ده ولدوالین چې وی نو وقفه به وکړي په مذهب آمین ووایي قوم به ووایي بیا به علی صورت شروع کړي زمونږ وطن کې یو ماښام بانک پسې متصل اقامت کوي دا مکروه کار دی نه وقفه به لږه ساتې لږ به کښېنې د 2 رکاتو په اندازه ځکه څه مذهبونو کې 2 رکات هم کوي او وقفه به کوئ او متصل اقامت د بانک سره دا مکروه دی لکه دا عام قمقل خلک چې یو اقامت بانک وایي هلکه تکبیر وایه دا غلطي کوي وقفه پکې ساته سجده سهو هر ځای کې نه راځي
کومه وقفه چې د حضور پاک نه ثابته ده او سنت ده په هغې سجده سهو نه راځي ښه زیاتی باندې راځي چې هغې نه نی ثابته او کوم ذکرونه چې هغه ویلي دي هغه وینا پکار ده مونځ خو نوم د دې ذکر نو د عاجزې او د دعا خو مونږ خلک پې ځان نه پوهیو د غنمو نرخ راته معلوم دی او د لیډرانو خبر راته معلوم دی او د بی بي سي خبرې ټوله شپه یادوي خو د مونځ نه نی خبر چې بی بي سي به اوري علي وده کېږي خو کلمه نه هلکه بی بي سي څه شی دی سړی راشي او جمع ولاړی د سبا او په قاعده امام ناست وي قطعا به سنت نه کوي بلکې لومبي رکعت کې که امام وي متصل به سنت نه کوي دا زموږ وطن کې دا رواج خطا دی دا اکثر ناپوهه امامان کوي نه سنت باله چې جمع ولاړی لومبي رکعت کې پناه ځای کې سنت کولی شي او متصل د جمع سره به نه کوي دا منع دی زموږ ښکلی پیغمبر وایي اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه چې جمع ولاړی بغیر د جمع نه به بل لمونځ نه کوي امام زمونږ خپل د امام ابو حنیفه دا مسلک دی چې کور کولی شي جماعت کې به نه کوي بیا د هغه یاران وي چې جماعت په دروازې سره کولی شي بیا وروسته ملیان رالل پکې نور هم ګنجایش وکړو که داسې پناه ځای کې ولاړی لکه امام دلته ولاړی او ته په برنډه کې ودرېږې نو خیر دی خو کم از کم چې یو رکعت فلاندې کولی شي او چې امام په قاعده ناست وي او مونځ ختمېږي هغه وخت کې سنت نه کېږي هم د سنتونو شم درنه جمع لاړه نو دا د زناورو کار مه کوه جمع کې ودرېږې سنت رستو کې د انور راختېدو نه پس او که پاتې شي نو هم خیر دی خو جمع به نه پرېږدې فرض به نه پرېږدې د خطبې وخت کې چندې غونډول نه دي پکار دا وخت د خطبې نه دی ښه دې ته درس وایي او د وعظ وخت خطبه چې دا بانګ وویلی شي او په ولاړه امام شروع کړي هغه وخت کې کش پش نه دی پکار نو چې خطبه یې هغه وخت کې چندې مه کوه نه دې څوک ګرځي نه دې حرکت کوي او د وعظ او درس وخت کې خیر دی دا وخت خطبه نه ده دا درس دی او وعظ دی خطبه دا بانگ نه پس شروع کی دا په ولاړه چې وای خطبه وخت کې به څنګه ناست دی چې څنګه د مخکې نه ناست دی قشان ناست پاتې شه او که خامخا وضع بدلی نو د قاعدې په شکل کښېنه خو خوده را خوده ما نو څه حکم نشته په شریعت کې چې خامخا په داسې شکل کښېنه نه چې څنګه ناست دی ناست یې که سړي څلور رکعاتو نیت تړلی او خطبه شروع شي دی دې په 2 رکعاتو سلام وګرځه د ماسپښین نه مخکې 4 رکعاته که سړي نه کړی او جمع ولاړی جمع به کوي او بیا چې رستو منځو کې بیا دواړه اختیار دی که 4 مخکې کې 2 رستو کې او که 2 مخکې کې او 4 رستو کې زمونږ د عالمان اکثر د مستخلص روایت باندې عمل کوي چې 4 مخکې کوي 2 رستو کوي خو د احادیثو نه بالعکس زیات معلومیږي چې 2 مخکې وکړه 4 رستو وکړه ځکه 4 خاصم د خپل ځای نه رسته شوي دي نو دا 2 ولې رستو کې خو کېږي دواړه که 4 هم مخکې وکړه او که 2 هم مخکې وکړه یو سړی غیر ضروري ویښته د ځان نه په بلیډ باندې او په چاړه ختمولی شي ښځه به ختمه کړم نو ښځه چونکې اندامونه یې باریکي نو که هغه کولی شي په دې خیر دی په بلیډ او کنې څه دارو مارو پوډر موډر دی استعمالی ښځې اکثر څه داروګان دي هغه استعمالی خو اجازت دی ورته ښه څه پابندي پې نشته ښځه په کومه طریقه چې ویښته ځان نه غیر ضروري ویښته د ترخونو او د لاندې اندام لر کولی شي لر کړي زمونږ ښکلی پیغمبر به اکثر په میاشت کې 3 روجې نیولې 14مه 15مه 15مه
او کله به چې پاتې شي نو بیا به شوق قدر کې هغه ټولې پوره کړي. په مونځ کې چې څومره چاپ چپ ولاړی نو مونځ کې فرق راځي. دومره فرق ولاړی چې هغه یو رکن پکې ادا کېدی شي. یو کلاس کې یو بل سره دا وایي چې دې زمانه نمبر زیاتې وانهلي، یو خو مسابقت دی یو بل سره، یو چا سره کینه کول ښه نه دی، او یو بل نه وړاندې کېدل خیر دی. ګوړ دوړ کوي، د آسونو منډې کوي، غشولي، نو دې کې خیر دی. دې ته حسد چې بل سپک ګڼې او بغض ور سره کوي نو دا ښه نه ده. ښځه د سړي مخ کتی شي د مرګ نه پس هم بعضې ملیان سختي کوي، خو دا چې قبر ته به خپل محارم ښکته کوي، خرور پلار تره که به یې نه وي نو خاوند یې کوزولی شي. په نوکونو باندې که ښځې رنګ اچولي، یو داسې چې کور جوړ کړي، چې پوستکي جوړ کړي په نوکونو، چې هغه په پوستکي په طریقه لرې کېدیم شي، نو هغې سره اودس او غسل نه کېږي. او که تش رنګ چې هغه د پوستکي په شکل لرې کېږي نه، خو هغې پورې وي نو خیر دی، نکریزې کولی شي، رنګ کولی شي. خو هغه رنګ چې هغه پوټکي جوړی، پوستکي جوړی، نو هغې استعمال ښه نه دی، ځکه د هغې د لاندې اوبه نه رسي. او که تش رنګ د نکریزو یا سور رنگ یا بل څه نو خیر دی، په هغې اودس کېږي. حمیرا نوم کې ښودل څنګه دي؟ ښه دي. حمیرا معنی سور بوڼکه. حضور پاک په کله ناکله عایشې ته حمیرا انت الهادی انت الحق لیس الهادی الا هو. دا خو صحیح ده، معنی هم صحیح ده، خو هغه ذکر وایه چې کوم زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی او صحابو کرامو ته یې ښودلی دی. قسم دی د دنیا او د آخرت داسې خیر نشته چې زموږ پیغمبر خپل امت ته نه ویلی، او داسې شر او فتنه نشته چې د هغې نه خپل امت خبر کړي نه. نو هغه ذکر چې زموږ ښکلی پیغمبر کړي، هغې کې بیا اندازې ثواب دی او برکتونه دي، او نور جائز ذکر خیر دی. نو زموږ ښکلی پیغمبر وای، د ترمذي شریف حدیث دی چې بهترین ذکر هغه لا اله الا الله دی. نو لا اله الا الله وای. محمد رسول الله کلمه د ذکر نه ده، دې ته کلمه د ایمان وای. نو لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، دا کلمه د ذکر ده. لکه یا الله یا الله ذکر دی، او یا محمد یا محمد ذکر نه دی. نو ذکر با یا الله وای، او حبیب الذی ترجا شفاعته لکل، دا خو ذکر نه دی، دا خو د قصیدې بردې شعر دی، او په دې بعضې علما اعتراض هم کوي، خو معنی صحیح هم جوړېږي چې زموږ ښکلی پیغمبر هغه دی چې د ده د شفاعت امید به لرې کېږي د قیامت په خطرناکه ورځ کې. نو دا ښکلې خبره ده، خو دا ذکر نه دی، شعر دی. وی دا راته یو پیر ښودلی دی چې سل کرته به وی، دا خو ذکر نه دی، شعر خو ذکر نه. او هو 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 دا هم ذکر نه دی، هو خو ضمیر دی. یا الله ذکر دی. دی پیرانو کې بدعات ډېرې، د ځان نه خبرې پکې ډېرې. بل د پیرې څه معیار نشته، نه علم ولا ضروري دی، نه چرته د مدرسې سند ضروري دی، خو چې اوس ورځې چرته لاړې بس سال د پیر شي، شنې جامې واغوندې او ډانګ راوالي او غاړې ته کچکول واچوي، هو دی پیر دی. هلکه دا څه شعر؟ نه د شریعت نه خبرې، نه د قواعدو د شریعت نه خبرې، جټي اکثره. نو جاهلانو پیرانو لمزه عوام په بدعات، دا قوم کې چې څومره بدعات او خرافات راځي، دا د پیرې په لار راځي.
ځکه خلک هغه ته ښه سړی وایي او ویم ښه سړی بظاهره خو هغه پوهېږي نه هغه دین نه نه خبر نو هغه چې څه کوي نو مریدان هم کوي وایي دا خو ښه کار دی او بدعت به د ګناه نه زیات خطرناکي ځکه ګناه خو ګناه سړی ګڼي لکه زنا کول شراب څښل ګیره خریل نسوار او سګرټ څښل نو چې سړی ګناه ګڼي نو توبه ته وباسي او یو عمل چې ته ګناه نه ګڼې هغې نه خو څوک توبه نه وباسي نو بدعات پسې مه دی جاهلانو پسې سندھ او پنجاب کې دا مصیبت ډېر دی نه به مونځ کوي نه به اودس کوي دا پیر صاحب دی دا رسېدلی دی کم خوا رسېدلی دی سګرټ پس کې په روژه کې قبرونو ته به ناست دي دا قبر به دې هر څه کوي یا مرداره قبر جمدو ته محتاج دی ته قبر ته محتاج نه دلته دا پیرانو خپل پلاران خښ کړي دي په کورونو کې او جنګلې تې راته وکړي د آمدن یو ذریعه ده پیسې واچوه چې ستا زوی وشي یا مرداره دروغجنه قبر چاله دوی ورکوي قبر خو د عبرت ځای دی خو د آمدن دی نه دی نو خلقو د قبر نه مالګې ورته ایښي او چرسیان ورته ناست او دا زاړه پیران او د هغې دا فرضي خبرې به خورئ نو دا د شرک او د خرافاتو او د بدعاتو نه زوی به د خدای نه غواړي خیرات به د خدای په نوم کوي ټیک ته هغه ته دعا وکړه خدای د ده درجه بلنده کړي دې وبخې د هغه د حال نه عبرت واله نو دا پیرانو چې خپل مړي خښ کړي دي په حجرو کې پښتنو کې هم دا دي دا ټول د دنیا پرستی ده دنیا ګټل دي په دې مردارو دا حرامه ده چې قبر باندې پیسې ورغورځي نه هغه لاړې خو د خدای په نوم نه دي لکه کنګ ته چې سړی وغورځي قبر یې وسولۍ څه قبر یې علي نه سوال د خدای نه کوي هغه ته دعا کوي خدا د که څه ګناه کړي خدای ته یې معاف کړي نو دا د خلقو دی پیرانو مردارو دا خرافات شرکیات بدعات دا د دې پیرانو په لار راسي چې د خدای او د رسول د دین نه نه خبر او د ځان اډې جوړې کړي د شرک نو هو ذکر نه دی نو که تا ته ویلي مو آیا الله ذکر دی او الله سره یا پکار دی یا الله یا الله یا الله صحابه تش الله نه دی ویلی یا الله ویلی نو هغه ذکر کوي چې زموږ ښکلی پیغمبر ښودلي او صحابه کرامو پې عمل کړي نور د هدایت زموږ ښکلی پیغمبر دی او د هغه شاګردان د هغه صحابه کرام دي هغوی د هغه په دین پیدل د هغه په خبرو پیدل د هغه په شریعت پیدل هغوی نه زیات ښکلی څوک نشته په مخ د ځمکې نو هغوی چې کوم عمل کړي هغه کوه نور اخوا دېخوا پسې مه ځه که هېڅ نه پوهېږي نه دومره وایه وایي دا زموږ ښکلی پیغمبر کړي دي زموږ صحابه کړي دي که هغوی وایي نه دي کړي وایي زه یې نه کوم زموږ هماغه لار بس ده او که هغوی کړي نو ډېره ښه ده ثبوت به ورته پیش کړي نو بیا یې کوه نو چې د خدای او د رسول او د صحابه کرامو نه کومې طریقې نقل دي هغه ذکر کوئ ښه فرضي ذکرونه مه کوئ چاوی مانه یو مړی پیسې غواړي نو د دې څه تعبیر دی خوب خو څه شی نه دی خو صدقه وکړه د خدای په نوم او هغه ته یې ثواب وبخه چاوی چې ښځه په څلوېښتۍ کې نو هغه به د زمزم اوبه نه څکي دی د ځان نه دروغ ویلي دی ښځه په نفاس کې او حیض کې مونږ نشي کولی تلاوت نشي کولی زمزم خو دې څکي چې خدای ښه کړي نو دا د دې زړو ښځو خپل مذهب دی ښه د کتابونو مذهب نه دی په څلوېښتۍ کې دې مسکي په حیض کې دې مسکي یو ښځه ده دا ډوکې ټي بي ده سجده او رکوع په تکلیف کوي او وایي که زه اولاد راوړم ما ته تکلیف جوړېږي زیات خیر دی که هغه برد کنټرول باندې عمل وکړي نه دی راوړي په بعضو ښځو دماغي چکر راځي په بعضو نو که په ښځې بیماري راځي اولاد دې نه راوړي برد کنټرول کولی شي هغه دارو د استعمال کې چې اولاد نه راوړي
اولاد راوړل څه فرض خو نه دی. زموږ ښکلی پیغمبر چاته وصیت نه دی کړی چې زما نه پس په فلان کې خلیفه وي، ځکه صحابه راغونډ شو په اتفاق ابوبکر صدیق خلیفه. بیا چې ابوبکر وفات کېده، عمر فاروق چا ورته عمر صاحب خو سخت طبیعته دی، وی سخت طبیعته دی ځکه چې زه نرم طبیعت یم، چې په ده ذمهواري راشي بیا به نرم طبیعته شي. وی ګوره زما زوی نه دی، زما ورور نه دی، زما آخري د مرګ ورځ ده، زه چې خدای دربار ته پیش شم او ما نه تپوس وکړي چې څوک دې پې مشر مقرر کړه، زه به ورته یم خدایه ستا هغه بنده مې پې مقرر کړه چې دغه وخت کې د هغه نه ښکلی او نیک نو. نو عمر صاحب چې وفات کېده 6 کسان وی دې کې یو کس خلیفه کې، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه او زبیر. وی دې 6 کسانو کې یو کس منتخب کې. خو 3 ورځو نه به زیات وخت نه تېروي او 3 ورځو کې به عارضي امیر صہیبی او مشر د خاریب محمد ابن مسلمه وی، هغه ته وی ته پې کنټرول وکړه دا 6 واړه راجمع کړه. 6 واړه چې راجمع شو، 3 کسان وی موږ نه کوو، موږ دې 3 ته اختیار ورکړو، علي صاحب ته، عثمان صاحب ته، عبدالرحمن ابن عوف ته. تاسو زموږ مشران عبدالرحمن ابن عوف دې 2 مبارکو صحابو ته وی زم نه کوم، ته پاتې شي عثمان او علي، چې کم یو زیات در تحقل ښکاري هغه یاد کړه. نو چپ شو، وی ما ته اختیار راکوی وی او وی په ما مې اعتماد شته وی او وی ښځه د خلقو نه تپوسونه کوم. 3 ورځې په کوڅو کې ګرځېده، داسې سړی پرې نه ښوده چې هغه نه یې تپوس نه کړی. هر یو به ورته وی عثمان او علي کې کم یو غوره دی وی عثمان. په 3 مرض سهار وختي وعده وه، ټول فوج مشرانو ته وی راجمع شه. عبدالرحمن ابن عوف پاسید، 2 ناستی یاران عثمان او علي او مشران. وی ما په 3 شواروزو کې دا ټولو خلقو نه تپوس وکړو، د عثمان سره څوک نه برابروي. نو علي صاحب ته وی په زړه کې دې سره نه شي، وی ډېره ښه ده، وی پاسه اول بیعت وکړه. نو حضرت عثمان سره بیعت وکړه او مسلمانانو. چېرته علي صاحب په عمر کې دا نه دي ویلې چې دا رونو څه کوې، زه خو حضور پاک مشر کړی 25 کاله چپ دی، نه هغه دا نه دی ویلی عمر کې. نو حضور مبارک او شکر دی چې نه دی شوی، ځکه بیا به نسبي بادشاهي شروع شوې وه. علي صاحب د حضور د تره زوی مو او د اولاد په شانتې مو نسب یو، نو بیا به په مسلمانانو کې نسبي بادشاهي بنده ده، جمهوري بادشاهي ده، مشران به راجمع شي، یو کس په مشر کې په نسب بادشاهي دا اسلام ختمای. پیری چې په نسب شي، لیډری چې په نسب شي، بادشاهي چې په نسب شي، دا خراب شي. یو سړي قرباني کړې ده، زوی خو پیر، زوی د سکول نه راولي او کینې وي ته پیر، هغه عاجز د مونږ نه ده کوه. یو لیډر قرباني کړي ځان ته یو مقام حاصلي، ریولي لوري کینې وي اوس دا لیډر ده، دا مردار. بادشاهي زوی چې آرامي وي، فاسق وي، فاجر وي، بس بادشاهي به د دي نه هغه به د شام حکومت د وکړه، ځان ته جمهوریت وایي، خپل زوی یې کېنو. لیبیا والا خپل زوی مقرر کړی دی، د عربو کې دا نسبي بادشاهي ده، خو اسلام ته دوی نقصان رسولی، ټول د کرسۍ وږي او د اقتدار وږي، دې وجه نه غیرت هم پکې نه دی پاتې شوی. نو زوی یې چې هر څنګه یي، که بدعمله یي، که فاسق یي، که فاجر یي، خو یې بادشاهي زما ده. نو حضور پاک خپل نسب نه دی کړی، بلکې میراث یې ختم کړی دی، زما مال به میراث نی، ابه د ټول امت دپاره. د دنیا د بادشاه او د پیغمبر دا فرق یي، که د دنیا بادشاه وي خو د خپلو زامنو بال بچ به یې فکر کړی، خو د ټول امت پلار دی روحاني، زما مال به د ټول امت. 14 ورځې بیمار او ابوبکر صدیق یې مشر کړو، علي صاحب و که نه هغه نه مشر کوي. د منځ چا ورته عمر صاحب به مخکې شي، ځکه دې اواز یې اوچت دی او د ابوبکر اواز کم دی. وی نه، خدای او رسول بغیر د ابوبکر نه په بل چا راضي نه وي. نو صحابه وی هغه مبارک شخصیت چې هغه زمونږ دپاره حضور مبارک مشر کړی دی، هغه زمونږ علي صاحب ته چې ووی په خپل رست دور کې وی رښتیا ته اوس وی نه،
وی که ما ته حضور ویلی وی نو ما به د هغه حکم نه پوره کو، ما به پې ځان وجلی خو حضور پاک ابوبکر صدیق مشر کړی او مونږ زه وبه زه یې خادم وم، نو هغه کس مونږ خوښ کړه چې هغه خوښ کړه. علي صاحب په ابتدا کې ځکه خفه و چې کومه مشوره کې د هغه وخت کې هغه نو بیا یې وروسته خوشحاله و، بیعت یې وکړ د ابوبکر. وی تاسو مشوره کې ما سره مشوره، ابوبکر او عمر صاحب اتفاقا ورغلي بل چا مشوره ورکوله، دوی مشورې ته ناست نو دوی په خپله رستو ورغله. حضرت علي صاحب مشرانو باندې بیا هغې جنګونه نه دي کړی. حضور مبارک زمانه کې دې ټولو جهادونه کول، خو چې کوم کشران به دا به لیږل. حضرت عمر صاحب په خپله نه دی تللی، ابوبکر صدیق په خپله نه دی تللی، حضرت علي صاحب په خپله نه دی تللی، دوی به په مشوره کې ناست وو. مشر خو چې لاړ شي نو رستم نو حضرت علي صاحب په مشوره کې به شامل و، نو جنگ ته ځکه نه دی تللی، جنگ خو د سپیانو کار دی. حضرت عثمان ټولو صحابه او موجوده خلقو د هر چا نه غوره ګڼه، چې څوک وایي حضرت علي د عثمان نه غوره، دې ټول انصار او مهاجرینو باندې اعتراض کوي. هغه مبارک خلق چې هغوی په حضور باندې ایمان نه وړي، هغوی سره جهادونه، او هغوی ټولو وی عثمان سره څوک نه دی برابر. عثمان باندې دوه لوریانې د حضور پاک واده دي یو بل پسې. په امت کې داسې سړی نه دی تېر شوی د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې چې د یو پیغمبر دوه لوریانې پې واده شوي بغیر د حضرت عثمان. په امت کې داسې سړی نه دی تېر شوی چې 3 ځله جنت په دنیا کې ګټلي د پیغمبر په وینا. جواب وشو. خودکش حملې څنګه دي؟ چې څوک کوي هغې نه تپوس وکړه. زه خو د دې قایل یم چې جهاد به د حکومت په نګرانۍ کې، خو بعضې خلک د مجبورۍ د وجې نه کوي، کنې شریعت د دې قایله نه دی. ما وایي خپل لور له نوم شازیه ښه دی، ډېره ښه ده، شازیه کې څه بدي نشته. قسطونه څنګه دي؟ دا زمینداران دا دکانداران چې کوي دا یو امدادي شکل دی، یعنی فقهنداني پکار، خو دوی راجمع کې 1000 روپۍ دی راجم، نو چې چا مخکې واغېشته هغې باندې د هغه نورو قرضه پاتې ده. ګورئ هغې له به خپلې پیسې ورکوي، نو د یو امداد یو صورت دی. که یو سړی مور سره رواني نورې ښځې ورسره تلي شي، اصل کې مسله خو دا ده چې هرې ښځې سره د محرم وي، خو که ښځې ډېرې وي بوډیګانې وي او لاره د امن وي نو خیر د ګنجایش یې شته. که څوک لاړه حج یې کېږي، حج کې څه فرق نه راځي، حج کېږي د ټولو. نسی ته میراث نی د شریعت قواعد دي. یو 3 رونه دي او پلار نه پاتې شو، مثلا د پلار زامن، یو ورور مخکې مړ دی، د هغه د اولاد یې څه نه، شریعت نږدې ته وارث ته ورکوي. نو نږدې وارث چې موجود وي د هغه لرې وارث یې څه نه کېږي. بیا نیکه له دا پکار دی چې هغه ته څه وصیت وکړي، وصیت هغه ته کولی شي او وارث ته وصیت نه کېږي. دا خو که زوی ته مونږ ووایو نسي ته، نو خو د لور اولاد به وایي مونږ له دې منا کوي. ظلم او انصاف خدای پاک چې میراث تقسیم کړی دی یو ښکلې خبره یې ورسره کړې ده، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. تاسو ته دا نه ده معلومه چې د چا خیر چا ته زیات دی. خدای وایي دا میراث ما تقسیم کړی دی، دا چا ته پته نه لګي چې خیر په چا کې دی. نو خدای وایي ما په خپل حکمت کړی. د دنیا کې زمونږ میراث چې کوم نظام دی د دې مثال نشته په دنیا کې. یو قانون سره بیروت ته زه تللی، نو بیروت کې صدر عیسائی دی او انګریزانو قانون دی، خو په اسمبلی حال باندې عربی کې ټوله ژبه عربي ده چې زمونږ میراث په فقه حنفي دی. فقه حنفي نه مراد هغې اسلام اخیسته، ځکه فقهي مسله کې دا کې خلاف نشته.
نو وایي زمونږ میراث په شریعت دی، کني قانونونه یې بدل دي. ځکه د دې مثال نشته. د دې نورو قوانینو خو خپل هغې جعلي قوانین هم جوړ کړي وي، خپل مثالونه، خو د میراث دغه ورسره نشته. ډېرو قومونو کې ښځو له نه ورکه. زمونږ وطن کې هم ښځو له نه و، د انګریزانو زمانه کې هم نو. بیا سن 32 کې علماو کوشش وکړو په انګریزانو دا دفعه پاس کړه چې میراث په ښځو ته هم ورکېږي، چې رور ته څنګه ورکېږي لور ته هم حصه ورکېږي. په دې زمونږ د ملک خانان خفه و، وی ښه لور به هم واده کوو، ځمکه به هم ورسره دي.